بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. د ما عزتمندو د میډیا ډیره شکریا چې تاسو په دې سړه وخت کې او د مو اواز د قوم حقوق اواز و چې تولې دپاره پریس کلب ته تاسو راغلو. د تاسو ډیره شکریا. د مو نن الس مقصد دا دی چې په دې یخني کې مو ناست یو. هغه کې پهله مطالبه د مو دا دی چې ډیره د افسوس خبره دی چې کله مو په پولیس باندې الزام ولګوو چې رشوت شروع دی عام په لور کوروم تاڼه تحصیل او چیک پوسټو باندې، نو مو ته بیا افسران دا خبره کوي چې تاسو ویلې د خپل پولیس د خپل سیچو د خپل ډي اس پي تاسو ویلې حمایت کوو. زه خالص د دې خبرې دا جواب د ټولو مشرانو ته ورستوم چې کله 40 افسیار و نو هغه کې اندا پولیس و، اندا ډي اس پي و، اندا سیچو و، خو چونکې په هغه وخت کې پولیټیکل ایجنټ پوشولې چې چا غلط کار وکړی رشوت یې واخیستی معلوم شوی نو هغه ته به سزا میلاو شوله. نو دا ډېره د افسوس خبره دی چې نن ماغه ډي اس پي ماغه ایس ایچ او ماغه پولیس ماغه محرر چې هغوی ته مو بار دا پر یاد کوو. هر ډي پي او صاحب ته هم دا پر یاد کړی دی چې مهرباني وکړه زه تا نه علاقې کې امن غواړم، زه انصاف غواړم. نن ته لاړ شه تحصیل ته، تا ته انصاف نه میلویږي. خو زه د یو یو پر یاد زه جج صاحب ته کوم ویلې چې مو چې کله افسیار خلاف جلوسونه وبستلو نو مو جج صاحب دې زه ته راغوښتلو نو مو دې مقصد ته چې مو ته د انصاف میلاو شي. خو جج صاحب زه تا ته یو اپیل کوم ویلې دا ایمانداري سره خبره کوم چې بار مو دا واورو چې مو لور کوروم کې کوم ججان صاحبان ناست دي ډېر ایماندار دي ډېر تکړه دي. خو ته د مو د غریب قوم یو پر یاد واوره چې ته ما ته یوه داسې لیاره کلیر کا چې زه د تاڼې تحصیل چیک پوسټ نه خلاص شو او ډایرکټ زه تا ته درخواست در کوم چې ما سره دا ظلم دی، ما سره دا زیاتی دی. نو مهرباني وکړه د تا به مو ډېره شکریا ادا کړو چې ته مو ته یوه داسې لیاره کلاو کې چې مو ډایرکټ تا ته دیر شو. ویلې چې تاسو څو پورې پولیس لیکل نه وي نه هغه ځای کې تاسو پوه شولې ایکشن نه خلو نه پولیس خو دې ځای کې مکمل ناکام دی، مکمل که پیسې د ویر کې نه هغه به د تا آواز وچات کی که پیسې د ویر نه کړلې پولیس هېڅ قسم د تا آواز نه وچتی. نو د مو دا پر زور د دغه قوم د دغو مشرانو دا مطالبه دی چې جج صاحب ته د مو پر یاد واوره یو مو ته لږ ټایم راکړه چې تا سره مو مکمل په دې خبرې ډسکس وکړو، تا خبر کو ویلې چې مو د پاکستان که هغه د های کورټ جج دی که هغه د سپریم کورټ جج دی نو د مو عوام دا امید ونه شته دی چې مو ته به انشاءالله دوی انصاف راکوي. نو په تاڼې تحصیل کې په چیک پوسټو کې مو سره راپوش والی مو ته چا انصاف اوسه پورې رانه کو. ډېرې خبرې به زه نه کوم، خو دویمه خبره زه دا کوم چې تاسو سوچ وکړو چې بېګا که دا اف سی ایکشن نه وی اخیستی په شمولتي رقبو باندې څومره وینه به تاله وه. او وجه دا دی چې چو غیر قانوني قوضه لګوي په ځمکو باندې قوضه لګوي نو هغه اول چیک پوسټ سره خبره کوي هغه ته 50,000 چیک پوسټ کې ویل کي هغه نه بعد هغه شپې پوسټولې کروایي شروع کي ټریکټره لوړ شي خازاده لوړ شي او شپې کوټه وکړي.